السلام علیکم خوږو اوریدونکو او کتونکو. خوږو اوریدونکو راځئ چې خپل کشران په متل او د متل په پس منظر پوه وکړو او د پښتو ژبې په خدمت کې خپله برخه واچو. متل د نورو ژبو په شان د پښتو ژبې یوه عظیمه سرمایه ده. متل په سوونو کاله زوړ تاریخ لري. متل دا قسمه خبرې ته وایي چې د بلې خبرې په شان وي او یا د بلې خبرې مطلب ښکاره کوي، څرګندوي او موږ په اسانه پوه کوي. بلکې دا هم ویلی کېږي چې متل اوږده قصه په لنډو ټکو کې بیانوي. نو راځئ چې متل او د متل په پس منظر ځان پوه کړو او نورو سره دا ویډیو شریکه کړو. متل دی چې په یو هندو بټخیله نه ورانېږي. د دې متل په هکله داسې یو قسم مشهوره ده، وایي چې کله پاکستان او هندوستان بیل بیل ملکونه شو او دا آزاد شو، نو د هندوستان نه مسلمانان پاکستان ته او د پاکستان نه هندوان هندوستان طرف ته تلل او هجرت یې کولو. نن سبا چې ورته موږ پښتونخوا وایو، زموږ پښتونخوا ده، د پښتنو سیمه ده. په دې علاقه د بونیر او د سوات ډېر زیات هندوان دلته دیرو او ژوند یې کوو. دلته نوم ډېر زیات هندوان هجرت وکړو، هندوستان ته لاړل او په دې هندوانو کې چا چې تلل غوښتل هغه لاړل، چا چې تلل نه غوښتل هغه دلته پاتې شو. نو د دې بټخیلې په علاقه کې څه زلمي را جمع شو او یو هندو پاتې و. نو هغه ته وی چې ته خپلې علاقې ته ځه او زموږ د علاقه پرېږده، یعنې هندوستان ته لاړ شه، ته هندوی او هندوستان ستاسو په نوم آزاد شوی. هندو ورته وویل چې زما مرضي ده، زه دلته پاتې کېږم. دې کې مشران خبرو شو او مشرانو دې هلکانو ته وویل چې تاسو څه ویل غواړئ هندو ته. هغې ورته وویل چې دا هندو دلته نه دي ځي، دا علاقه دې موږ ته پرېږدي، خپل وطن ته دې ځي. دې کې مشران هندو راوغوښتو، هندو نه تپوس کوي چې ته دلته اوسېدل غواړې په خپله مرضۍ باندې او که نه ځې خپل علاقې خپل وطن نوی ملک هندوستان ته. نو هندو ورته وویل چې نه، زه دلته پاتې کېږم په پاکستان کې. نو مشرانو هغې له اجازت ورکړو چې تاسو دلته پاتې شئ. دې کې هغه کشران ناراضه وو، د هغې مرضي نه وه، خفه وو. هغې د خپلو مشرانو ته بیا ووی چې دا هندو دی او دی به دلته انتشار، شر، شدت، جنګ جګړې دی به دا پیلو کي او زمونږ د علاقې د ښکلا او ښایست او امن به تباه کي. نو په هغه مشرانو کې یو مشر و، نو هغه ورته دا ووی چې بچیانو په یو هندو بټخیله نه ورانېږي. او هم د هغې ورځې داسې دا متل مشهور شو.